لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام را سره ملګری په جنت کې روان و. چې په جنت کې روان و وایي زما نه مخکې د خپو کشار یې ختو، د خپو کشار یې رانه ختو. خو ما محسوسوله داسې چې دا د خپو دا اواز چې دی که نه دا خو زما په صحابه کرامو کې د چا د خپو اواز داسې دی. د بعضې سړي د خپو کشار خلک پېژني که نه، تا به لیدلی نه وي خو د خپو د دې کشار به تا ته پته لګي وایي لکه پلانکې را روان دی، تا ته څه پته ده؟ زه د هغه د قدمونو ما ته پته لګي چې دا پلانکې دی. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام سره په جنت کې روان وم، مخې ته مې د خپو کشار یې ختو، خو هغه کشار یې ما ته اشنا ښکارېدو چې دا خو زما په صحابه کرامو کې دا قدم د چا دی. وی د جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام نه مې تپوس وکړو چې د خپو دا کشار چې دی نو دا خو د بلال نه دی زما هغه صحابي چې دی، د خپو دا کشار خو ماته د بلال ښکاري. جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام راته وفرمایل او دا ستا د تور بلال د خپو کشار دی چې په جنت کې اورېدل شي. دا د بلال رضی الله تعالی عنه فضیلت دی. او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی هلته یو بنګله وه و ډېره ښایسته جوړه وه او د هر جنتي په بنګله کې 4 نهره به بهېدل. د هر جنتي په بنګله کې څو نهره دي؟ 4 نهره دي. یو د خالصو اوبو د خوږو اوبو نهر دی، دویم د خالصو پیو دی، او دریم خالص شراب د هغې نهر به پکې رواني. او داسې د دنیا د شرابو په شان شراب به نه ښه چې ویسکې بېهوشي در باندې راولي، بیا واړه بوله لوی بول ته برغ بهېږي او چغې روډي وایي په ځان پوهېږي نه. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. په هغې کې نه فضول خبرې شته دی، نه ګډې وډې شته دی، نه د هغې نه بېهوشي شته دی. داسې د جنت خوند خالص خوند دی، خو داسې سردردي او ګډې وډې خبرې پکې نشته لکه دلته کې چې ښایسته جوس څنګه وي لکه. نو یو نهر د خالصو اوبو، دویم د خالصو پیو، دریم د خالصو شرابو، او څلورم نبي علیه السلام فرمایي د خالصو شاتو، د شاتو د ګبین. دا 4 نهره د هر مؤمن په کور کې به بهېږي هلته په جنت کې. الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي. نو نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو ښایسته بنګله مې ولیدله او د هغې بنګلې مخې ته یو ښایسته جینۍ ناسته ده او په دې مخ باندې اوبه راچې مخ لاس داسې کوي. خو دې مخ باندې چې دا لپه راواچي داسې که نه او د دې مخ نه د اوبه د ښکته ساسي، وایي دا ساس کې داسې ښکاري لکه ملغلرې، د اوبو دا ساس کې داسې ښکاري لکه ملغلرې چې د دې د مخ نه دوړېږي ورتاوېږي. ما د جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس وکړو جبرئیله دا بنګله د چا ده او دا ښځه څوک ده؟ جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام راته وفرمایل چې د الله پاکه پیغمبره په خپله ترېنه تپوس وکړه، په خپله دې تپوس وکړه چې ته څوک یې. ما ترېنه تپوس وکړو چې دا بنګله د چا ده؟ ما ته ویې چې دا ستا د یو امتي هغه تور بلال حبشي چې یادېږي دا د هغه ده، دا د هغې تور بلال بنګله ده. ما ورته وی چې ته څوک یې؟ زه د هغه چنغلی یم او د هغه په انتظار کې شپې سبا کوم دلته هغه ته انتظار کوم. بیا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام راغی که نه نو بلال رضی الله تعالی سره خندل. وی بلاله کوم عمل دې شروع کړی دی چې ګرځې په دنیا کې او د خپو کشار دې په جنت کې اورېده شي؟ دا کوم عمل دې شروع کړی بلاله؟ څه عمل دې شروع کړی دی؟ ګرځې دلته خو د خپو اواز دې ما په جنت کې اورېدو، دا کوم عمل دی کوي؟ بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې الله پاکه پیغمبر ما ته خپل څه جدا داسې خاص عمل نه دی معلوم، ما ته څه خاص عمل جدا داسې نه دی معلوم چې زه کوم. ها یو عادت مې شته دی. وی کوم؟ وی چې کله اودس وکړم نو په اودس پسې 2 رکعاته نفل ضرور کوم چې هغې ته تحیة الوضو ویلی شي. چې کله هم اودس وکړم نو په اودس پسې 2 رکعاته نفل ضرور کوم، دې ته تحیة الوضو ویلی شي. نبي علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی بلال هم دک عمل دی چې ګرځي په دنیا باندې او د خپو کشاره دې په جنت کې اورېده شي. نو چې کله دې هم اودس وکړو نو په اودس پسې چې مکروه ټایم نه و نو 2 رکعاته نفل کوه، 2 رکعاته نفل ضرور کوه، دې ته تحیة الوضو ویلی شي او دا ډېر زیات ثواب لري. بل دا دی چې کوشش کوه چې بې اودسه ونه ګرځې، کوشش کوه چې همیشه دپاره ته په څه کې په اوداسه کې. نن سبا خو ساړو مشکل نشته دی، خامخا سړی واشروم ته ځي، د لیټرونو ته ځي، نو استنجا خو د مخې سره وشي، خو صرف چاراندام کول دي که نه، نو چاراندام هم کوه که نه، همیشه دپاره په اوداسه کې ګرځه. د دې ډېر زیات فضایل دي. یو فایده د دې دا ده چې په الله تبارک وتعالی به در باندې په دنیا کې تنګسیا د مال نه راولي. کم انسان چې همیشه په اوداسه کې ګرځي که نه د ده په رزق کې به ډېر زیات برکت وي، په ده باندې به مالي تنګسیا چېرته هم نه راځي. دا تجربه ده وایي کوي
کم انسان چې همیشه په اوداسه کې ګرځي په د باندې به د رزق تانسیانې د په مال کې به ډېر زیات برکت یو پیدا خو دا خو دنیوي فایده ده بله اخروي فایده دا ده چې ته هر ټایم په اوداسه کې که نه نو کوم ځای چې د مونځ ټایم در باندې پوره شو بس په مانځه ودرېږه تا ته پته ده چې زما اودس شته دی دا مشکل به درته نه چې زه زما اودس کوم اوبه شته او که نشته دی ته چې په اوداسه کې یې خو چې د اذان کېږي کو په لاره کو هر ځای یې بس څادر ځان ته غوړه او په مانځه ودرېږه ته مخکې نه په اوداسه کې موجود نو بلال رضی الله تعالی فرمایي د الله پاک پیغمبر دا سجده عمل خو راته نه معلومه خو چې کله اودس وکم نو پاغي پسې 2 رکعاته نفل ضرور کوما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی بلال دک عمل چې په دنیا کې ګرځي د خپل کشاره په جنت کې اوریدش